د ډېرې لوی مطالعین رونو رستو الحمدلله دغه منهج مون قبول کو. دومره سکون چې الله په دې منهج کې راکړ تاسو یقین وکړئ والله چې هغه سکون په بل څه کې نشته. چا د ملامتیا نه مه یریږئ، ملامتیا به دې کې راځي، په دې کې به وهل راځي، په دې کې به جلاوطني راځي، په دې کې به قیدونه راځي. او چې تا دا نه لیدلې نو څنګه به مؤمنې؟ که یو کېدل غواړئ چې موږ د یو شو راشه قرآن او سنت منهج له یو به شي، بیا ډلې ډلې فرقې به ختم شي. الحمدلله دا مو ولیدل په دې منهج چې کوم خلک نن دي په دې کې یوه مینه ده، په دې کې یو محبت دی، یو یووالی دی، دومره مینه چې الله دې خلکو کې اچولې ده. خو هغه چا سره مینه کوي چې هغې په قرآن او سنت باندې عمل کوي، او هغه چا سره بغض کوي چې څوک د قرآن او د سنت نه غیر رواني. مونږ ته نبي ویلي دي بغض ورسره وکړه، زه به هغه بغض کومه. زما رونو الله دې مونږ کې پوره دین راولي. ګورې ها خلک د پوره دین دعوی کوي که نه وي؟ پوره دین ته خلک راغواړو. پوره دین په څه کې دی؟ قرآن او سنت کې دی. پوره دین زما د نبي په سیرت کې دی. پوره دین زما صحابه او د رسول الله زده کړی دی. د الله په خاطر زما رونو لغوندې تاریخ دا د رمضان میاشت را روانه ده که نه؟ زمونږ د دې علماو دا تاریخ لغوندې د سیرت ګورئ، ښایسته سیرت یې راته بیان کړی دی. دومره ښکلي سیرت د نبي سیرت یو یوه واقعه د ورځې ځان له ګورئ. شیخ امین الله صاحب او دغه رنګې چې کوم دی سردار شیخ صاحب د هغې دا سیرت لغوندې سټډي کې مطالعې کې دې زړه ته به م یو سکون میلو شي او مزه به میلو شي او ځان به درته معلوم شي چې زه مسلمان یم او که نه، زه مسلمان یم او که نه. په ځان به دې شک پیدا شي. زما رونو مونږ چې دین زده کوو د چا نه به زده کوو؟ د صحابه او د رسول الله نه به زده کوو. ولې مونږ ته رسول الله فرمایلی دي وایي دا زما صحابه ستاسو دپاره ستوري دي او دا خلک ما طرف ته راځي، په دې لار باندې راشئ. صحابه په کومه لار تللي دي؟ د رسول الله په سنتو باندې زندگی تیره کړې ده. نو زما رونو دا یو عرض دی زمونږه چې الله جل شانه دې مونږ او تاسو په دې منهج د قرآن او د سنت باندې قایم او دایم وساتي، ځکه دا عظیم منهج دی. ګورئ ولا یخافون لومة لائم، د چا د ملامتیا نه مه یریږئ. ملامتیا به دې کې راځي، په دې کې به وهل راځي، په دې کې به جلاوطني راځي، په دې کې به قیدونه راځي. او چې تا دا نه لیدلې نو څنګه به مؤمنې؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین. الله وی زه ګورم په تاسو کې خلک چې رښتوني دي او کوم دروغجن دي. الله وی زه دې ګورم چې ته صحیح مؤمن یې که نه دروغجن یې. نو زما رونو زمونږ په دې منهج باندې د تکلیفونو وعده شوې ده. ګورې ها ولنبلونکم، الله وی امتحان به دې علم پرېږدم دی نه. ګورې بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ستا کار به صحیح صبر کول. الله دې مونږ او تاسو صابرین جوړ کړي. الله دې مونږ او تاسو په دې منهج باندې قایم او دایم وساتي. د ډېرې لوی مطالعین رونو رستو الحمدلله دغه منهج مون قبول کو. الله دې مونږ تر مرګه پورې په دې منهج باندې قایم او دایم وساتي. الحمدلله مخکې هم د حق په تلاش کې یو د ډېر وخت نه، او الحمدلله حق ته ورسېدو او دغه منهج مونږ ته حق او سچ معلوم دی. الحمدلله په دې باندې د الله ډېر شکر وباسو. دومره سکون چې الله په دې منهج کې راکړ تاسو یقین وکړئ والله چې هغه سکون په بل څه کې نشته. الله جل شانه دې مونږ او تاسو په دې خپل منهج باندې قایم او دایم وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.